الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزت مند مسلمانان ورونو او پکور کې پرده کې دننه ناستو خویندو میندو، یقینا د ډېر د خوشحالۍ موقع ده چې د ختم القرآن د ترجمې ختم په بنیاد باندې دا پروګرام جوړ شوی دی. د ټولو نه مخکې چې کومو خویندو ختم کړی دی هغوی ته مبارکباد وایو، ځکه دا د ډېره د خوشحالۍ موقع ده. قرآن یو عظیم شان کتاب دی. الله رب العالمین په دې امت باندې دا احسان کړی دی چې دا کتاب یې ورکړی دی. عزتمندو مسلمانانو ورونو، علماو تاسو ته خبرې وکړې او یقینا د موضوع د وخت مناسب چې کومې خبرې ضروري وي هغه ټولې بیان شو، چونکې مجلس د تعلق د زنانو سره دی. په دغه بنیاد به تاسو ته یو دوه درې خبرې مختصر زه عرض کړم. لومبنۍ خبره ده چې د قرآن ویونکو او یا چا قرآن ویلی او نورو ته یې ښایي د هغوی مقام څه دی، هغوی ته په دنیا کې کم عزت حاصل دی، کومه فایده ورته ده، او په آخرت کې د هغوی دپاره څه دي. په دنیا کې د هغوی عزت دا ښکاره دی. عالم دا په معاشره کې اوچت مقام لري او یقینا د مقام لایق دی، ځکه دی د نبی علیه الصلاة والسلام وارث دی. نبی علیه الصلاة والسلام نه میراث کې نه پیسې پاتې شوي دي، نه جیداد پاتې شوی دی، نه ځمکه او ګاډی بیلنس پاتې شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام نه په میراث کې علم پاتې شوی دی. دغه علم چې چا زده کو او ځان کې راوستو، عمل یې پرې وکړو، د هغې مطابق زندګي تېره کړه، دغه د نبی علیه الصلاة والسلام وارث دی. په دغه بنیاد باندې معاشره د عالم عزت کوي او عزت ورله پکار دی. اگر چې نن سبا معاشره کې د عالم عزت ډېر زیات کم شوی دی. علامه خیالي رحمه الله دا یو لوی عالم تیر شوی دی. دی فرمایي بادشاه د خط راولېږو، وایي چې یاره د اختر مونځ به کم ځای کوو، څنګه بیا کوو؟ در دی بادشاه سلامت داسې خبره ده چې ته به یو ډولۍ جوړه کړې او را به شې، په خپله به هغه ډولۍ ته اوږه ورته کړي او ما به عیدګاه ته یوسې، هلته کې لمونځ وکړو. بادشاه حیران شو، خو نیکان بادشاهانو هم دغه شانتې وکړو. لاړو په خپله او دغه علامه خیالي رحمه الله ډولۍ په خپلو اوږو باندې راچوته کړه، عیدګاه ته یې راوړه. چې کله لمونځ وشو تپوس ترې کوي، وایي مخکې نه خو تا نه هم داسې کار نه دی لیدلی، دا څه چل دی؟ وایي بیا به وروستو خبرې کوو چې بل اختر راشي. لهذا دویم اختر رالی، علامه بادشاه بیا جواب راولېږو علامه خیالي ته. بادشاه خو دا خیال چې اوس به هم ما ته وایي چې ډولۍ راوړه. علامه خیالي رحمه الله ورته وایي چې بس عیدګاه ته راځه مونځ به کوو. چې کله مونځ وشو بادشاه دې تپوس کوي دا معامله څه ده؟ نه دې راماندې وروسته داسې کار وکړو، نه دې راماندې مخکې کړی و، د یو اختر کې راماندې داسې کار ولې وکړو؟ علامه خیالي رحمه الله ورته فرمایي چې د عالم عزت کم شوی په معاشره کې، د طالب عزت کم شوی په معاشره کې. ما ځکه داسې وکړو چې یو بادشاه په خپلو اوږو باندې د عالم ډولۍ اوچته کړي، نو عوام به خامخا د عالم قدر او عزت شروع کړي. عالم له الله تعالی ډېر زیات اوچته مرتبه ورکړې په دنیا کې، او یقینا پوهه خلک چې کوم دي دا علما دي. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، الله تعالی قرآن کې فرمایي آیا برابر دي هغه خلک چې کوم علما دي او هغه خلک چې کوم جاهل دي، یعنی هغوی سره علم نشته؟ الله تعالی فرمایي دا برابر نه دي. علما دا اوچت خلک دي. لہذا یو مطالبه دا ده چې موږ خپل بچي دا علما خپل بچي دا مدارسو ته ولېږو، د علماو ته یې ورکړو، دوی به دې علما جوړ کړي. او دا زما ستا دپاره د خیر ذریعه جوړېږي د دنیا او د آخرت، په دنیا کې هم په آخرت کې هم. دنیا کې هم د دې بچو په وجه باندې ما او تا ته عزت میلاویږي. زما او ستا قدر به دا عالم کوي
او که دغه بچی دا ستا دپاره دنیا کې یو لوی عزت جوړوي کله چې ته به د باندې د خپل مینه او محبت د وجې نه سبب وي او په آخرت کې هم ستا دپاره دا یو لوی انعام دی احسان دی د الله رب العالمین نه طرفه. مولانا ذکریا رحم الله غالبا هغه واقع لیکلې ده. یو حافظ صاحب و هغه به مور وفات شوې وه د هغه قبر ته به ته هلته کې به تلاوت کړو. مور په خوب کې ولیده مور ورته وایي بچیه چې کله ته راشي زما قبر ته نو ته ما ډایرکټ تلاوت مه شروع کوه لږ راته هسې ودرېږه چې ستا دیدار کومه زه وایي چې کله ته تلاوت شروع کړي نو ستا د خولې نه شغلې روانې بیا ستا چهره ماته نه ښکاري ما د هغه شغلې ښکاري ستا هغه چهره ما نه هغه شغلو پناه کړي نو ته لږ ماته هسې ودرېږه بیا تلاوت کوه. الله رب العالمین دې حافظانو له علماو له داسې لوی شان ورکړی. عزتمندو مسلمانانو ورونو دویمه مسله دا علماو بیان هم کړه د زنانو مجلس دی په دغه بنیاد باندې د دې سره ډېر تعلق دی. د حقوقو خیال ساتل خصوصا د خاوند. زمونږ زنانه په دې مرض کې ډېر زیات مبتلا دي په دې وجه باندې د هغوی مقام دا ښکته دی د خاوند خیال نه ساتي خاوند سره ژبه کوي خاوند ته خبرې کوي بدې خبرې ورته کوي دا لعینه ښځه چې خپل خاوند سره جنګ کوي او خپل خاوند ته خبرې کوي الله رب العالمین نه طرفه د باندې لعنت ورېږي په دې زنانه باندې چې خپل خاوند سره داسې الفاظ هغې ته استعمالوي چې خاوند زړه په دې هغه باندې خفه کېږي. الله رب العالمین خاوند له یو مقام ورکړی دی څنګه چې د ملک یو وزیر اعظم وزیر اعلی هغه په دې ملک باندې دا کنټرول حاصلي هغه په دې ملک عوامو کې هغه ته یو حیثیت حاصلي بس دغه عمره خاوند ته هم په دې کور کې حیثیت حاصل دی دا د کور مشر دی دا بیبي به د ده خیال ساتي. حقوق د دواړو یو شان دي خاوند هم د ښځې خیال ساتي لیکن خاوند ښځه به هم د خاوند خیال ساتي. علما فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی مفهوم داسې دی که دا خاوند خپلې ښځې ته وایي چې ته دې غر ته تږي خېجوه او بیا راکوزه او بیا خېجوه اگر چې دې خاوند نه به دې باره کې تفوس کېږي لیکن ښځه به داسې کوي د خاوند نافرماني به نه کوي. خپل ژوند دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احادیث مبارکه او د سنت مطابق تیر د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها دا غي بشان ژوند تیر کو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مور بیبي دا غي بشان د ژوند تیر کو. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله واده وشو د خپل خاون حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته فرمای یا علی زه تاسو سره یو خبره کوم او خبره دا ده چې زما او ستا واده وشو الله رب العالمین زما او ستا نصیب کړو ته ما ته په نصیب شو زه ستا ته په نصیب شوم زه تاسو سره یو خبره دا کوم چې د بهر چې کم کارونه دي ګټه وټه ده هغه به ته کې د کور ټول کارونه به زه کوم لہذا میچن به زه چلوم ستا کپړې به زه وینځم سالن به زه پخوم زینه به زه جارو کوم ته به بهر کار کې د کور کار په ما باندې شو. قاضي شریح دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زمانه قاضي دی چې کله واده وکړو کور ته راغلی د الله رب العالمین نه دعا وغوښته یا الله دا کومه ناوه چې زمونږ کور ته راغلې ده کیدای شي د دې لومبنی نظر په ما باندې ښه ونه لګي د دې زما خبرې په دې باندې ښه ونه لګي زما بدبوی په دې باندې بده ورشي ټول عمر زندگی به زمونږ خراب شي. الله زما او د دې زړه د خپل رضا دپاره میلاو کړي چې کله کور ته ورلی سلام وکړه السلام علیکم ورحمت الله کور ته چې ورځې سلام کوي که سړی او که زنانه سلام کوي په کار د سړو له چې کور ته ورشي شیطان وتښتي دې سره چې کله کور ته ورشي سلام علما فرمای چې یو سړی کور ته ورشي سلام وکړي او یو فیره درود شریف وای او بیا سورۃ اخلاص وای قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله رب العالمین ډیر زر مالداری براولې د کور کې فقر او فاقه به ختم شي رزق تنګستیا به ختم شي او برکت براشي په دې کور کې چې کومې زنانه دي اسې د کور دروازې پورې اوسې واپس راځي دغه سلام کوي کو کور کې څوک یو کني
سلام سره زمونږ پښتانه په خپله ښځه به سلام کوي زه په خپله ښځه باندې سلام کوم هلکه ته خپلې ښځې ته دعا نه شي کولی ولې خیرې به ورته کوې څه خیرې به ورته کې سلام خو دعا ده الله رب العالمین تاره تمام بیماریانو تکلیفونه محفوظ وساتي دعا ورته نه شي کولی خپلې ښځې ته چې ډاکټرانو باندې ګرځیانو دعا ورته کوه که لهذا عرض دا دی چې د ښځې او د خاوند مابین چې کومه زندګي ده دا به د ښځې او د خاوند په مشورې سره چې خپل منځ کې مشوره کوي او د مشورې مطابق تیری یو بل سره اوږه ښکته وړي او یو بل خبره باندې عمل کوي نو دوی زندګۍ کې به خیر راځي سکون به راځي راحت به راځي او بل مسله دا ده چې خپل خاوند ته زیب او زینت کول بهر خلکو ته نه کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اخره زمانہ کې زما په امت کې داسې زنانه براشي چې کاسیات عاریات مائلات وموملات رؤوسهن كأسلمة البخت لم یجد رائحة الجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای داسې زنانه به چې هغوی به زیب او زینت کړی ځان به خسته کړی هغوی دا سرونه چې کوم دي دا به د بختي اوښانو په شان دي عرب کې یو قسم له اوښان دي چې دا په دې سرونو کې به داسې اوچتې کمسې جوړې کړي قبان به پکې جوړ کړي او په لارې چې روانې نو کږې به روانې د خیال نه د زیب او زینت د وجې نه د دې د وجې نه به روانې چې خلک ما طرف ته مایله شي او خلق به دې ته مایله کېږي دې به خلکو ته مایله کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې زنانو باره کې فرمایي لم یجد رایحة الجنه په دې باندې د جنت خوشبو دا حرام دې به جنت خوشبو ونه ویني جنت خوشبو دې نشي لیدی لہذا خپل خاوند ته زیب او زینت وکړه خپل خاوند ته ځان ښایسته کړه بهر ودونو له مړو له دې له چیزونو ځان مه ښایسته کوه ښځه چې کور نه بهر وځي دی با زیب و زینت نه کوي خوشبو به نه لګوي ښایسته کپړې به نه اچوي کومه بوقره ده اگر چې د فردې لپاره ده لیکن که هغې باندې ګلونه یو د ښایست دپاره یې دغه هم پرده نه ده دا هم پرده نه ده دا به هم د زیب و زینت دپاره ده دغه هم د ښځې دپاره استعمالول بهر حرام دي زمونږ زنانه د دې ډیر زیات کمزوري راغلی ده په معاشره کې الحمدلله زمونږ دا باندې په ډېرې بچ دي بهر چې کله تاسو اوسئ نو ډېر فحاشي خوره ده لهذا چې کومې حقوق دي کم طریقې راغلي د ښځې تېرولو ښځې دپاره هغه چې موږ اختیار کړو او اخره کې دا خبره کوم ټیم ختم دی چې دغه شانتي درسونه هر ځای کې جاري وساتو قاري صاحب دلې الحمدلله مدرسه روانه کړې ده محنت روان کړی دی چې کومې زنانه هغې ته ځي خو ټیک ده هغوی دې هم کوشش شروع کړي نور خو چې کومې نه ځي هغوی له پکار ده چې بس پکار ده چې هغوی هلته کې درس له ځي په کور کې یو زنانه دو له خامخا پکار ده سرې ماسپښین کې ځي سرې سار کې ځي خو دا علم چې کله دی د قرآن ته کینی او مدرسې ته لاړې شي نو دی به د خاوند هم حقوق وپېژني د سخر حقوق به مو وپېژني او د لیور حقوق به مو وپېژني او د خواږې حقوق به مو وپېژني بیا به دې ښکلې زندګي